ولس غږ کوو، موږ پر تمامو ځوانانو غږ کوو، پر سیاسي پارټیانو غږ کوو، پر انجمن تاجرانو غږ کوو، دلته که سیول سوسایټي ده موږ پر هغو غږ کوو. موږ به تمام ولس ته دا وایو چې سبا پر 10 بجې باندې د دې شی ایسي د چې کوم د کوم رویه ده او د کوم حرکتونه دي او د کیوارب چې کوم رویه ده کوم د حرکتونه دي د دې خلاف په خانوزي بازار کې سبا پر 10 بجې باندې موږ احتجاجي ریلي کار کړی ده او دا احتجاجي ریلي که زموږ هلته کومې غوښتنې دي که پر دې عمل نه وسو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو عزیزانو مشرانو او د علاقې ځوانانو، نن موږ د ولس خانوزي او د یونین تورغر له طرفه د میډیاو مخ ته د ویډیو له ذریعې او د ویډیو پیغام په ذریعې باندې خپل یو پیغام نشر کول غواړو چې موږ ته کوم تکلیف راپېښ دی، موږ له کومو مسایلو سره مخامخ یو. د دې نوټس نه سرکار اخلي او نه علاقایي خلک په دا شي باندې ځان پوه کوي، نه په دا غمجن کېږي چې د موږ سره حالیه کوم واقعیات سوي دي او روانې دي. نو موږ په هنګامي طور باندې دا یو پیغام خورول غواړو د میډیا له ذریعې او تمام ولس ته او تمام د سرکار هغه ذمه دار خلک چې دلته په تحصیل کاریزات کې او په ضلع کې تعینات دي، که زموږ ډي سي دی که زموږ ای سي دی او کمیشنر ته او بالا حکام ته موږ خپل درخواست ورکول غواړو. ډیرو قدرمنو عزیزانو، د پرون د وړمې ورځې چې کومې واقعې له موږ سره سوي دي، موږ دلته دا غر دی دا له 7 میاشتو بند دی، نن هم بند دی. په دې مد کې دا غر بند دی، دلته د انتشار پیدا کولو دپاره کیوارب را طلب سوی دي، کیوارب را ویستلی دی او کیوارب دلته زما پر ځایي خلکو باندې زموږ پر ولسي خلکو باندې په هر لحاظ باندې بدماشي شروع کړې ده. کل عام داسې بدماشي ده چې څوک یې د مخنیوي تصور هم نشي کولی چې کوم څوک یې مخ ته ودري پر هغه باندې مشین کشي. اوس حالیا 3 ورځې مخکې زموږ د ولس ځوانان کسان په پکنیک ختلي، د ځان سره ځوانانو چای وړګي دي، کیوارب مشین پر کش کړی دي چې بل ورځ مه راځئ ولومه هغه شي باندې موږ ځان واچوو چې مې شو یو واقعه ده پیښه سوله، خیر دی مسله نه ده. په پارون وخت کې په پارون ډیټ کې پر غره باندې ناګمانه چاپه ووله ورله کسان یې راپورته کړل، خلک یې راپورته کړل بې ګناه. زموږ نه کسان د پرون مازدیګره راسې تر اوسه پورې په تاڼه کې ناست دي، نه یو جرم کړی دی، نه یو ګناه کړی ده، نه یو غلط کړی دی، نه یې FIR پر کار دی. د اوس دا دی 5 بجې دي 4 بجې دي په کم 5 بجې تر اوسه پورې په یو ځای بیجا کې ناست دي، ولي دي ټکولي دي او زده کوب کړي دي. په دې باندې چې ته په غره کې څه کوې، په دې کې زموږ د کارو مالکان یې راپورته کړي دي، عزتمن خلک یې راپورته کړي دي، زموږ د کارو چوکیداران یې راپورته کړي دي. او اوس حالیا 24 غنټې اوس پرکژي زیاتې وشوې په پرون پر دا ټیم باندې د خلک راپورته کړي دي. اوس تر اوسه موږ معلومات وکړل په تاڼه کې پر هغوی FIR نه دی کاټ بغیر څه جرمه ول ټکول شروع دي. په هروم مخصن بیا د کیوارب والا راله، بیا د کسان پر بر ناکوله دته د اختیار چا ورکړی دی چې ته پر ما ماشین کښې، ته ما وایې، ته ما ټکیې او ته پر ما په تاڼه کې راغورځې. دا انتهایي غټ جرم دی. موږ ته که وځان ته پوهان وایو، یا داسې تعلیم یافته خلک وځان ته وایو، یا د معاشرې ښه انسانان وځان ته وایو، پوهان وځان ته وایو، باید چې پر دا شي باندې موږ راویښ شو. دا یې خالي سټارټ دی، دا یې انډیکیټر دی. دا نن د کیوارب یو 2 کسان ولیدي، لا 10 کسان وړي دي. سار په دغه مت کې دلته FC راغواړي، سار بل شی راغواړي. دلته زما پر امن علاقه ده زموږ په مکمله خانوزۍ کې یو داسې مسله هم نشته چې ذاته کیوارب را طلب کړي. دا د چا په ذاتي خواهش باندې راغوښتل شوي دي، د یو چا د ذاتي مفاداتو دفاع به کوي او دلته انتقامي کاروایانې به کوي، خلک به ذلیله کوي، عام ولس به ذلیله کوي. او دویمه خبره دا ده چې دا کیوارب راغوښتل شوي دي، دا اوس دویم یونټ چې راغوښتل شوي دي، د دې د استوګي ځای نشته. دا لکه شپنان نن د دوی په بیټه کې براته دي، سار دغه په بیټه کې براته دي، بل سار دغه په بیټه کې براته دي. هېڅ صاحب تاسې کیوارب راغوښتي دي، ته د دوی د رعایش تنظیم نشې کولی، ته چې دونه کمزوری ولې راغواړې، ته خو زما علاقه بدنامه کوې، ته خو به زوره دا کوشش کوې چې زما علاقه بدنامه شي، دا ته به ریډ زون باندې تبدیله کړې او دلته مختلف ایجنسیانې مختلف خلک ته په حرکت کې راولي چې دا علاقه به ریډ زون ده، دلته معمولات پر صحیح طریقه نه دي روان، دلته حالات صحیح نه دي. موږ هر چا ته معلوم دي، وګرد ولس ته معلوم دي چې د خانوزۍ حالات فول صحیح روان دي. دلته د کیوارب یو ضرورت هم نشته چې تا راغوښتي او کیوارب ته راغوښتي دي 24 غنټې زما په ګلیانو کې ګرځي. ته چې په خیر څه ته چودراټ په جوړه، ته دلته زما خلک په ویره پر ځوانانو باندې پر مشرانو باندې تا کریکډون لګولې دي چې غږ درته وکړي، ته به ګاډۍ ته ورچوي کیوارب. ته اوس په کلي په ګلۍ په معاشره کې زما کشنان هم د دغه ښکار کوي چې هغه مایوسه سي، هغه ستا په خوب کې راشي، هغه ته په مشرانو په وردۍ کې کیوارب دوري ترکې بیا دوري ترکې بلا ضرورت، یو ضرورت هم نشته. او دا انتهایي نازیبه حرکت دی، ځای حساب کوي. موږ د بالا حکامه او د ټولو ولس ته وایو چې د دې باید چې نوټس واخلي. اوس الیا هم هغه راغلي دي، اوس اطلاع راغله چې د غرض بیا کسان پورته که پرون د 24 غنټې کچې کسان راوړي دي، بې ګناه کښېنولي دي، وایې ټکې
پر هغو باندې معذورت غواړي چې راس خپل کسان بوځه لس ټلیفونه در راکړي دي او اوس د نوي بیا راوړل وایي صغار خالي که دلته به چوکیدار نه پرېږدي چوکیدار چې زه دلته نه پرېږدم زما انجینې زما سامانونه زما په کروڑه روپۍ سامانونه به د هغه کې پراته دي د دې چوکیداري به ماته څوک کوي ایسي صاحب د ماته جواب راکړي زما بیټرۍ ورک شوي دي چې دا نوی کیوارې په یونټ راغلی دی زما لینونه ورک شوي دي شیان ورکېږي خلک په تکلیف دي ته په ما څه کوې اخر او موږ د بالا حکامه دا درخواست کوو موږ له ډي سي صاحبه دا درخواست کوو موږ د کمیشنره دا درخواست کوو موږ د چیف سیکرټري دا درخواست کوو چې د دې سړي د ایسي کاریزات د کوم حرکتونه کوي د دې د نوټس واخیستل شي د دغه زموږ ولس انتهایي به تکلیف دی موږ اخباري بیان ورکړی دی موږ درخواستونه پسې ورکړي دي دا خلک دا سړی په یوه شي باندې هم باز نه راځي دې د ولس دښمني خبر نه وي چې څه له ده په ټیکه باندې اخیستې ده لهذا موږ د دا شیانو تنګ یو د دوې د درې واقعې راسره شوي دي د بلې واقعې انتظار موږ نه کوو د دې خلاف باید ټول ولس راووځي موږ و تمامو ځوانانو ته و تمامو مشرانو ته و تمامو هغه کسانو واکدارانو ته چې د خانوزۍ د ولس کې دوی شخصیتونه یاتېږي دوی ته خلک قدر ورکوي قابل احترام دي قابل رایې دي خلک رایې ځنه اخلي او د ځوانانو موږ خصوصي درخواست دی چې سبا پر 10 بجې باندې د خانوزۍ له مین چوکه ځه د یونین له دفتره ځه موږ د دې حالاتو خلاف د دې ایسي خلاف د کوارب د رویې خلاف د دوی د بدماشۍ خلاف موږ د احتجاجي ریلۍ اعلان کړی دی او سبا به دا احتجاجي ریلۍ ځي په بازار کې په ټول بازار به راګرځي او په بازار کې به بیا موږ خپل اناونسمنټ کوو د راروان د وخت لپاره چې زموږ کوم لای عمل دی د دې خلاف سبا پر 10 بجې باندې زموږ احتجاجي مظاهره ده دا شیان باید د ټول ولس په نوټس کې د ایسي کاریزات د اولې ورځې چې له موږ سره کومه رویه ده د دې ولس سره کومه رویه ده انتهایي نازیبه انتهایي غلطه ده او داسې کوم کیوارب راغوښتي دي د هغو چې دلته زموږ له خلکو سره کوم چلند دی د دښمن رنګه چلند را سره کوي لکه موږ چې دلته ټیرریسټ یو یا موږ دلته غیر قوم پراته یو یا موږ دلته یو مافیا یو یا موږ دلته خدای مه کوي یو کرمینل یو د دې شیانو خلاف چې موږ سره کوم دا ټیم حالات روان دي د دې ورشاته ډېرې غټې معاملې دي د دې د روکتام دپاره موږ پر تمام ولس غږ کوو موږ پر تمامو ځوانانو غږ کوو پر سیاسي پارټیانو غږ کوو پر انجمن تاجران غږ کوو دلته که سیول سوسایټي ده موږ پر هغو غږ کوو موږ به تمام ولس ته دا وایو چې سبا پر 10 بجې باندې د دې شی ایسي د چې کوم د کوم رویه ده او د کوم حرکتونه دي او د کیوارب چې کوم رویه ده کوم د حرکتونه دي د دې خلاف په خانوزۍ بازار کې سبا پر 10 بجې باندې موږ احتجاجي ریلۍ کار کړې ده او دا احتجاجي ریلۍ که زموږ هلته کومې غوښتنې دي که پر دې عمل نه وسو د راروان لای عمل دپاره به موږ په ریلۍ کې خپل لای عمل انشاءالله پیښوو والسلام